ان ربکم الله الذي یقینا رب ستاسو الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض او ځمکه فی سته ایام پشپږو لمحو کې ثم استوى علی العرش بیا برابر دی د الله تعالی په عرش باندې یغشی اللیل پټی دا الله تعالی شپې لره النهار په ورځ سره یطلبه چې طلب کوي دی لره حسیسا په جلتۍ سره والشمس او پیدا کړی دی انوار والقمر او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات تابع کړی شوي دي به امره په حکم د الله تعالی الا خبردار له خاص دغه الله تعالی لپاره الخلق پیدا کول دي والامر او اختیار چلول دي تبارک الله برکت وال ذات دی الله تعالی رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی او دعو تاسو رابلی ربکم رو خپل تضرعا پاجزی سرا و خفیتن او پپټا انه یقینا شان دا دی لا يحب انه یقینا دا الله تعالی لا يحب من نکی المعتدین د زیاتی کوونکو سره ولا تفسدوا او تاسو فساد مکوي فی الارض پس مکه کې بعد اصلاحها پس د اصلاح دا غینا چې په توحید سره اصلاح وشول نو شرک پکې مکوي ودعوه او رابلی تاسو د الله تعالی خوفا پیرا وطمعا او پتما ان رحمت الله یقینا رحمت د الله تعالی قریب ډیر نږدې دی من المحسنین خیسته عمل کوونکو ته وهو الذي او د الله غزاد د یرسل الرياح چې رالیږي هواګانې بشرن د پاره د زیری بین یدی رحمته مخکې د خپل رحمتنا حتی تر دې پورې اذا اقلت کله چې راپورته کی دا ورېځې کله چې راپورته کړي دا هواګانې صحابه نورېځې ثقالا درنې په اوبو سره سقناه نو وچله اوبو زمونږ دا ورېځې لبلد میتین اغا خار مړتا یعنی وچتا فانزلنا به پس راوورو منگا پاغی باندی الماء اوبو فاخرجنا پس راوباسو منگا به پا دی اوبو سرا من کل الثمرات ده هر قسم میونا کذالک دغرنگی نخرج الموتا راوباسو منگا مڑی لعلکم ده ده پارا چی تاسو تذکرون نصیحت قبول کئی حاصل کئی والبلد الطیب او اغا کلی چی پاکی یخرجو راوزی نباته شنکی داغ بیذن ربه په حکم در رب داغ والذی او هغا کلی خبوسا هغزمکا خبوسا چی اغا پلیتی خواریم لا یخرجو نراو باسی الا نکدن مگر بیکار بوٹی زیزمی ازغی کذالک دغرنگی نصرف الآیات بار بار بیانو منگا آیاتنا لقوم قوم د پاره یشکرون چې هغه شکر وباس الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه لقد ارسلنا خامخا پتاقی سره لګلو منگا نوح علیه الصلاۃ والسلام الى قومه قوم خپلتا فقال پس ویلغه او فرمایلغه یا قوم ای زما قومه اعبدوا الله خالص بندگی وکي تاسو د الله تعالی مالکم نشتر استاز د پارا من الہین څوک معبود غیره علاوه داغنا څوک د بندګۍ لایق علاوه داغنا انی اخاف علیکم یقینا زیریګم پتا سبانی عذاب یوم د عذاب د ورځنا عظیم چلو یدا قال الملو ویلیغا سردارانو من قومه د قوم داغنا انا لنراک یقینا خامخاین منګ تعالی را فی ظلال مبین په گمراهی ښکارا کی قالو فرمایل حضرت نوح یا قوم ای زما قومه لیس بی نشتره پما باندې ضلالتن هیڅ گمراهی ولکنی رسول لیکن زیما پیغمبر من رب العالمین د طرفه د رب د مخلوقاتنا ابلغکم رسول مد تاسو ته رسالات ربی پیغامونه در خپل وانصح او نصیحت کوم خیر خوای لټوم لکم تاسو واعلم او زپویم من الله د طرف د الله تعالی نه ما پاغه سبانی لا تعلمون چې تاسو پینې پیږئ او عجبتم آیا تعجب کوي تاسو اند دې خبرې نه جاءکم چراله تاسو ته ذکر النصیحت من ربکم نه طرف د رب تاسو نه علی رجل منکم په یو سړي باندې تاسو نه لینذرکم د دې لپاره چې ویری تاسو ولتتقوا د دې لپاره چې بچ شي تاسو د شرک نه ولعلکم د دې لپاره چې تاسو ترحمون رحم وکړئ شي په تاسو باندې فکذبوه پس دی بار بار د دروغ نسبت کو هغه ته فانجیناه پس بچ کو منګه هغه والذین واغ کسان ما هو چې داغه سره فل فلکی په کشتۍ کې واغرقنا الذین او ډوب کړل منګه کسان کذبوا بیااتنا چې د دروغ نسبت کې زمونږ آیاتونو ته انهم یقینا دی کانو د قوم یو د قوم عامین چړاند دي الرحیم وإلى عاد اخاهم هودا او لګلو منګه عادیانو تا ورور د دی هود علیه الصلاۃ والسلام
قال نو فرمایل هغه یا قوم ای زما قومه اعبدوا الله خالص بندگی وکئ تاسو د الله تعالی ما لکم نشته دی ستاسو دپاره من اله څوک معبود غیره علاوه د الله تعالی نه افلا تتقون آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه قال الملأ ویلې هغه غټانو الذین هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی من قومه د قوم د هود علیه السلام نه انا لنراک یقینا خامخا موږ یینو تا لره فی سفاهة په قمقلتوب کې و انا لنظنک او یقینا خامخا موږ ګمان کوو په تا باندې من الکاذبین د دروغو ویونکو نه قال او فرمایل حضرت یهود یا قومي ای زما قومه لیس بی سفاهة نشته په ما باندې سفاهة هیڅ کما قلتوب ولکنی رسول لیکن زیم پیغمبر من رب العالمین د طرفه د رب د مخلوقاتنا وبلغکم رسوم ز تاسو ته رسالات ربی پیغامونه د رب زما وانا لکم ویم ز تاسو د پاره ناصح خیرخوا امین امانتدار او عجبتم آیا تاسو تعجب کوئ ان دې خبرې نه جاءکم چې راله تاسو ته ذکر من ربکم نصیحت د طرفه د رب ستاسو نه علی رجل منکم په یو سړي باندې ستاسو نه لینذرکم د دې دپاره چې ویری تاسو واذکروا او یاد کې تاسو اذ جعلکم کله چې وګرځولې تاسو خلفاء د یو بل نه رستو پاتې کیدونکي آبادونکي د ځمکې من بعد قوم نوح رستو د قوم د نوح علیه السلام نه واذکروا یاد کې تاسو هغه وخت اذ جعلکم کله چې وګرځولې تاسو خلفاء آبادونکي د ځمکې من بعد قوم نوح رستو د قوم د نوح علیه السلام نه وزادکم او زیاتې کړئ تاسو فی الخلق په پیدایش کې بسطتن پراخواله فذکرون یاد کې تاسو اعلی الله نعمتونه د الله تعالی لعلکم د دې لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ قالوا ولغی اجئتنا آیت راتل کړي دي مونږ ته آیت ته راغلی مونږ ته لنعبد الله د دې لپاره چې بندګي وکړو مونږ د الله تعالی وحده ایکي واځي ونذر او پرېږدو مونږ ما هغه معبودان کان چې وو یعبدو چې بندګي کوله آباؤنا زمونږ مشرانو فاتنا نو راتلل وکړه ته مونږ ته بما په څه سره په هغه عذاب سره تعیدونه چې ته یېرې مونږ د هغې نه یا تعیدونه چې ته واده کې زمونږ سره ان کنت من الصادقین که چېرته ته د رښتینو نه یې قال او فرمایل حضرت هود قد وقع علیکم خامخا واقع شوی دی په تاسو باندې من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه رجس عذاب وغضب او غصه اتجادلونني آیا تاسو جګړه کوئ زما سره فی اسماء په باره د هغه نومونو کې سمیتموها چې تاسو ایښي دي هغې لره انتم تاسو و آباؤکم او پلارانو ستاسو ما نزل الله نه دی رالیږلی الله تعالی بها په هغې باندې من سلطان څه دلیل فانتظروا پس تاسو انتظار وکئ انی معکم یقینا زه ستاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه یم فانجیناه پس بچ کو موږ هغه لره والذین او هغه کسانو لره معه چې د ده سره برحمت منا په خپل رحمت باندې برحمت په رحمت سره منا زموږ د طرف نه وقطعنا او کټ کړله موږ دابر الذین جرله دا خلکو کذبو بآیاتنا چې هغو د دروغو نسبت کړی زموږ آیتونو ته وما كانوا او نو هغوی مؤمنین ایمان راوړونکي وإلى ثمود اخاهم صالحا او لېږلی موږ سمودیانو ته اخاهم ورور د دی صالحا حضرت صالح علیه السلام قال او فرمایل هغه یا قوم ای زما قومه اعبدوا الله خالص بندگی وکئ تاسو د الله تعالی ما لکم نشته دی ستاسو دپاره من اله څوک حاجت روا څوک مددګار غیره علاوه د هغه نه قد جاءتکم خامخا راغلې ده تاسو ته بینة من ربکم واضحه معجزه د طرفه د رب ستاسو نه هذه دا ناقة الله اوښه د الله تعالی ده لکم ستاسو دپاره آیتا نښه فذروها پس پرېږدئ تاسو دې لره تأکل چې خوري چې خوراک وکړي فی الارض په ځمکه فی ارض الله په ځمکه د الله تعالی کې ولا تمسوها او مرسېږي دې ته بسوء په څه تکلیف سره فیاخذکم پس وبنیسي تاسو لره عذاب علیم عذاب دردناک واذکروا او یاد کې تاسو هغه وخت اذ جعلکم کله چې وګرځولې تاسو خلفاء د یو بل نه رستو پاتې کېدونکي من بعد عاد خلفاء آبادونکي د ځمکې من بعد عاد
پس د عادیانو نه وبوأکم او زه درکړو تاسو ته فی الارض په ځمکه کې تتخذونه چې جوړوئ تاسو من سهولها د هوارو ځمکې د هغې نه قصورا بنګلې وتتخذونه او کنئ وتنحتونه او کنئ تاسو الجبال غرونو لره بیوتن کورونه فذکروا پس یاد کې تاسو آلاء الله نعمتونه د الله تعالی ولا تعثوا او مگر زی تاسو فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي. قال الملأ ویل هغه سردارانو الذين کسانو استكبروا چې ځان لوی ګڼلی او من قومه د قوم د حضرت صالح نه للذین هغه کسانو ته استضعفوا چې کمزوري کړی شوي کمزوري ګڼلی شوي لمن آمنه منهم د هغه چاته چې ایمان یې راوړی منهم د دی نه اتعلمون آیا تاسو پوهیږئ ان صالحا چې یقینا حضرت صالح مرسل رالیږلی شوی دی من ربه د طرفه د رب د هغه نه قالو نو ویل هغوی انا یقینا موږ بما په هغه څه سره ارسله چې رالیږلی شوی دی هغه به په هغې سره مؤمنون ایمان راوړونکي وو. قال الذین ویل هغه کسانو استکبرو چې ځان یې غټ ګڼلی و انا بالذي یقینا موږ په هغه څه باندې آمنتم چې تاسو ایمان راوړی دی به په هغې باندې کافرون کفر کوونکي وو. فعقروا الناقة نو زخمي کړله دا اوښه وعتو او دیو تجاوز وکړو عن امر ربهم د حکم در خپلنا وقالو ویل دی یا صالح ای صالحه ائتنا راوړه موږ ته بما هغه عذاب تعیدنا چې ته موږ یېرې د هغې نه ان کنته که چېرته یې ته من المرسلین د لیږلی شوو پیغمبرانو نه فاخذتهم الرجفتو پس ونیول دی لره زلزلې فاصبحو پس وګرځېدل دی فی دارهم شو دی فی دارهم په کورونو خپلو کې جاثمینا نسکور په زنګونونو فتولا پس واوښتو حضرت صالح عنهم د دینا واپس شو د دینا وقال ویل یا قوم زما قومه لقد ابلغتکم خامخا ما رسولی و تاسو ته رسالت ربی پیغام در خپل ونصحت لکم او ما خیر خواهی کړې وه لټولې وه لکم ستاسو ولکن لا تحبون لیکن تاسو نه خوښوئ مینه نه کوئ تاسو الناصحین د خیر خواهانو سره. ولوطا او لیږلی موږ حضرت لوط اذ قال کله چې وفرمایل هغه لقومې خپل قوم ته تاتون الفاحشته تاسو راتلل کوئ بېحیایي ته ما سبقکم نه دی مخکې شوی ستاسو نه بها په دې بېحیایي سره من احدین هیڅ یو تن من العالمین د مخلوقاتو نه انکم یقینا تاسو لتأتون الرجال خامخا راځئ سړو ته شهوتن د پاره د شهوت من دون النساء علاوه د زنانو نه بل انتم بلکې یو تاسو قوم یو داسې قوم مسرفون چې زیاتې کوونکي دي. وما کان او نو جواب قومه جواب د قوم داغه الا مگر ان قالو دا چې ویلي اخرجوهم وباسئ دی لره من قریتکم د کلي خپلنا انهم یقینا دی چې دي اناس داسې خلق دی یتطهرون چې ځان پاک ګڼي فانجیناه نو بچ کو موږ دا لوط علیه السلام و اهله او کور واله د اهل د الا امرأته مگر ښځه داغه کانت و هغه من الغابرین درستو پاتې کیدونکو نه په عذاب کې. و امطرنا او راورو موږ علیهم په دیو باندې مطرن باران د کاڼو فانظر نو ګوره کیف کان عاقبة المجرمین څرنګې شو انجام د جرم کوونکو. الی مدین اخاهم شعیبا او لیږلی موږ مدین والو ته ورور د دی شعیب علیه الصلاة والسلام قال ویل هغه یا قوم زما قومه اعبدوا الله خالص بندگی وکئ تاسو د الله تعالی ما لکم نشته دی ستاسو دپاره من اله څوک معبود غیره علاوه د الله تعالی نه قد جاءتکم خامخا په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته بینتون ښکاره معجزه من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه فاوفوا الکیله پس تاسو پوره کوئ الکیله پیمانې لره والمیزانه او ترې لره ولا تبخسوا الناس او مکموئ تاسو د خلکو نه اشیاءهم شیونه د هغو ولا تفسدوا او فساد مکوئ تاسو فی الارض په ځمکه کې بعد اصلاحها پس د اصلاح د هغې نه ذلکم دا کار ستاسو خیر لکم ډېر غوره دی ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو مؤمنانې وئ ولا تقعدوا او مه کښېنئ تاسو بکل صراط په هره لاره توعدون چې روئ تاسو وتصدون او منع کوئ تاسو خلکو لره عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه من هغه چا لره آمنه چې ایمان یې راوړی دی به په دې باندې وتبغونها او لټوئ تاسو په دې لاره کې عوجن کوږوالی واذکروا او یاد کې تاسو هغه وخت اذ کنتم کله چې وئ تاسو قلیلا لږ فکثرکم نو ډېر یې کړئ تاسو وانظروا او وګورئ تاسو کیف کانا
څرنګه دی عاقبة المجرمین کیف کان عاقبة المفسدین وانظروا او ګورئ تاسو کیف کان څرنګه و عاقبة المفسدین انجام د فساد کوونکو. و ان کان طائفة او کچری و ډله منکم ستاسونه آمنو چې ایمان راوړی بالذي په هغه څه باندې ارسلتو چې زه رالیږلی شوی م به په هغې سره و طائفة او بله ډله داسې ده لم یؤمنو چې ایمان یې نه راوړی فاصبروا نو تاسو صبر کوئ حتی تر دې پورې یحکم الله چې فیصله وکړي الله تعالی بیننا په منځ زموږ کې وهو او د الله تعالی خیر الحاکمین بهترین فیصله کوونکی دی. قال الملأ ویلی هغه مشرانو الذین هغه کسانو استکبروا چې ځان لوی ګڼلی من قومه د قوم د حضرت شعیب نه لنخرجنک خامخا موږ به ضرور به ضرور باسو تعالی را یا شعیب و ای شعیبه والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی ما کستا سره من قریتنا زموږ د کلي نه او لتعودن یا به واپس شئ تاسو فی ملتنا زموږ په دین کې. قال ویلی حضرت شعیب اولو کنا آیا اگر چې یو منګه کارهینه بد ګڼونکي یعنی بیا به هم تاسو منګه خپل دین ته واپس کوئ حالانکه مونږ خو دا بد ګڼو مطلب دا کېدی نه شي. قد افترینا خامخا منګه به جوړ کو علی الله د ځان نه به جوړ کو علی الله په الله تعالی باندې کذبا دروغ ان عدنا که چېرته منګه واپس شو فی ملتکم په دین ستاسو کې بعد اذ نجانا الله پس د دې نه چې خلاصې راکړی دی موږ ته الله تعالی منها د هغې نه وما یکون لنا او ندی مناسب زمونږ دپاره ان نعود فیها دا چې راوګرځو مونږ په دې دین ستاسو کې الا ان یشاء الله مگر دا چې وغواړي الله تعالی ربنا چې رب زمونږ دی وسع رسېدلی دی ربنا رب زمونږ کل شین هر یو شي ته علما په اعتبار د علم سره علی الله خاص په الله تعالی باندې توکلنا ځان سپارلی دی مونږه ربنا ای رب زمونږه افتح بیننا فیصله وکړه په منځ زمونږ کې و بین قومنا او په من د قوم زمونږ کې بالحق په حق وانت او ته خیر الفاتحین بهترین فیصله کوونکی. وقال الملأ او ویلی هغه کسانو الاول مشرانو الذین هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی من قومه د قوم د حضرت شعیب نه لئن اتبعتم که چېرته تاسو تابعداري وکړه شعیبا د شعیب انکم نو یقینا تاسو اذن په دغه وخت کې لخاسرون خامخا تاوانیان به یوئ. فاخذتهم الرجفة پس ونیول دی لره زلزلې فاصبحوا پس شو دی فی دارهم په کورونو خپلو کې جاثمین پړ مخې پراته. الذین هغه کسان کذبوا چې د دروغو نسبت یې کو شعیبا شعیب علیه الصلاة والسلام ته دی فنا شو فانو دا پکې مقدر دی فنا شو دی ختم شو دی کأن لم یغنوا تا به ویل که دی نه دي اوسېدلي فیها په دغه کورونو کې. الذین هغه کسان کذبوا چې د دروغو نسبت یې کو شعیبا شعیب علیه الصلاة والسلام ته کانو هغی هم الخاسرین هم هغی تاوانیان. فتولی عنهم پس واپس شو شعیب علیه السلام عنهم د دینا وقال ویلی یا قوم ای زما قومه لقد ابلغتکم خامخا ما رسولی تاسو ته رسالات ربی پیغامونه د رب زما ونصحت لکم او ما خیر خواهی لټولی وستاسو فکیف آسا نو څرنګې به زه غمجن شمه خفه به شمه علی قوم په قوم باندې کافرین چې هغوی کفر کوونکي وو. وما ارسلنا فی قریة من نبی وما ارسلنا ومنګه نه دی لېږلی فی قریة په هیڅ یو کلي کې من نبی هیڅ یو پیغمبر الا اخذنا مگر نیولي ومنګه اهلها اوسېدونکي د هغې بالبأسای په تاوانونو سره او ضرایو په تکلیفونو سره لعلهم د دې لپاره چې دی یضرعون عاجزي وکړي الله ته ثم بدلنا بیا بدل کړو منګه مکان السیئاتي په ځای د تکلیف باندې الحسنة خوشحالي حتی تر دې پورې اذا عفو کله چې دا خلک زیات شو وقالو ویل دی قد مس خامخا رسېدلی و آباءنا پلارانو زمونږ ته الضراء رسېدلي و پلارانو زمونږ ته الضراء تکلیفونه والسراء خوشحالۍ فاخذناهم نو ونیول منګه دی بغتة ناڅاپه وهم په داسې حال کې چې دی لا یشعرون نه پوهېدل ناخبره ولو ان اهل القرى او که چېرته د کلو والا آمنو ایمان راوړي واتقوا او ځان بچ کي د شرک نه لفتحنا علیهم نو خامخا موږ به کولاو کو علیهم په دې باندې برکتونه من السماء د بارانه والارض او د ځمکې نه
ولكن کذبوا لیکن دیو د دروغ نسبت وکړو فاخذناهم ونیول مونږ دی بما کانوا په سبب دغه څه چې و د یکسبون چې کولې افامنه آیا بچ بشي اهل القرى د کلو والاونه د کلی والا ان یاتیهم د دې خبرې نه چې راشي په دیو باندې بأسونه عذاب زمونږه بیاتن د شپې وهم نائمون په داسې حال کې چې هغوی ودی او امنه آیا بچ بشي اهل القرى د کلو والا ان یاتیهم د دې خبرې نه چې راشي په هغو باندې بأسونه عذاب زمونږه زحن په وخت د څاښ کې وهم یلعبون په داسې حال کې چې هغوی لوبې کوي افامنوا آیا په امن کې بشي مکر الله د عذاب د الله تعالی نه د تدبیر د الله تعالی نه فلا یأمنو پس نه بے خوفه کیږي نه بے یری کیږي مکر الله د عذاب د الله تعالی نه د تدبیر د الله تعالی نه الا القوم الخاسرون مگر هغه قوم چې هغوی تاوانیاني اولم یهدي آیا نه ده بیان شوي للذین آیا نه ده معلومه شوي للذین هغه کسانو ته یرثون الارض چې هغوی په میراث کې اخلي ځمکه من بعد اهلها پس د اوسېدونکو د هغې نه دا خبره نه ده واضحه شوې نه ده ښکاره شوې نه ده بیانه شوې لو نشاء دا چې که وغواړو موږ اصبناهم نو برسو موږ دوی ته عذاب بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی ونتبعو او مهر به وو موږ علی قلوبهم په زړونو د دوی باندې فهم لا یسمعون پس دوی به نه اوري حق لره تلک القرى دغه کلي نقصو بیانو موږ علیک په تا باندې من انبائها د خبرونو د هغونه ولقد جاءتهم خامخا راغلي دوی ته رسولهم پیغمبران د دوی بالبینات په واضحه دلایلو سره فما كانوا پس نو دوی لیؤمنو چې ایمان راوړی وی بما کذبوا په سبب دغه څه چې دروغ په سبب دغه کذبوا چې دوی دروغ نسبت کړو من قبل مخکې د دینه یعنی اول ته دروغ نسبت کړو بیا چې کله معجزې راغلې نو بیا نه منله نو دغه وجه نه چېرې مخکې مو ته دروغ ویل اوس به موږ منو ضد کې رال کذلک دغه رنګې یطبع الله مهر وی الله تعالی علی قلوب المکافرین په زړونو د کافرانو باندې وما وجدنا ومنګ نو مندلې لاکثرهم د زیاتو د دوی دپاره من عهد څه لوز وان وجدنا او یقینا منګ مندلي اکثرهم زیات د دوی نه لفاسقین خامخا نافرمانه ثم بعثنا بیا راولې ګلو منګه من بعدهم پس د دینا موسی علیه السلام بالبینات بآیاتنا په معجزو خپل باندې الی فرعون ته او ملایه او سردارانو د قوم داغه ته فظلموا بها ظلم کو دی بها په هغه معجزو باندې یعنی وینه منلې دغه ظلم فانظر پس ګوره کیف کان عاقبت المفسدین سرنګ شو انجام د فساد کوونکو وقال فرمایل موسی علیه السلام یا فرعون ای فرعون انی یقینا زچما رسول را لګل شوی پیغمبر ما من رب العالمین د طرفه د رب د مخلوقاتنا د طرفه د پالون کی د مخلوقاتنا حقیق کلک ما علی ان پدی خبر باندې ثابت ما علی ان پدی خبر باندې لا اقول چې زبونه ما علی الله په الله تعالی باندې الا الحق مگر حق خبره یعنی ځان ته نکوم خبره قد جئتکم خامخا راتل کړي دي ما تاسو ته ببینه پخکاره دلیل سره من ربکم د طرفه در تاسو نه فارسل پس ولېګه معي زما سره بني اسرائیل د غلامان کړي نه پر خودل قالوا ویل فرعون ان كنت کچرته یته جئت چراتل لیکړي بیاات په معجزې سره فاتین راوړه به غیلره ان كنت کچرته یته من الصادقین درشتینونه فالقى پس اورزول عصاه چا اورزول موسی علیہ السلام فالقى پس اورزول موسی علیہ السلام عصاه امساخ پلا فاذا هي پس ناسا پدا امسا وثعبان مبین اجدها خکارا ونزع او راویستو یده لاس خپل د تخرجنا فاذا هي پس دا نفس ناسا فهي دا لاس بیضاء تکسپینو للناظرین د پاره د کتونکو